دی باندې به زه تاسو ته واقعه ذکر کما د تاریخ مکه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیر شام ته عمر رضی الله تعالی عنہ سقافله کې روانو بیت المقدس چې کم مقام بیت المقدس په دغه ځګین کې عمر رضی الله تعالی عنہ نه قافله ورکه شو وسوچ کې دی عمر داس یو ځای واغې ته ډډه واله حیران ناس یو کس راغی مشر کس او ورته داسې ګوري په حیرانتیا عمر رضی الله تعالی عنہ ته حیران حضرت عمر فاروق ورته وکاته وجه څه ده څه وی او ورته وی عمر بن الخطاب عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی تاسو څنګه پیژاندم ها عمر بن الخطاب او ورته وی جی وی راځه ما څه دعوت لاله شه عمر ورته وی زمانه قافله ورکه شوی زب قافله پسې ګرځم او ورته زب تر قافله سره میلاو کم ته صرف زما سلال ش دعوت درته ز کومه ډوډۍ دا غوخره بیا ز عمر ویل ټیک ده عمر رضی الله تعالی عنہ ور سلال کله چې خوراک وکړو وی فرمایل عمر یو لیکل را تراکه عمر وای چې څه لیکل به دا غواړي وسو اصله ورته وای دا لیکل راکه چې عمر کله ته بیت المقدس فتح کې تر دې امیر مشر جوړ شي ته زماره بچونو زمانه زمکو باندې ته ټیکس نه لګي عمر رضی الله تعالی عنہ دا عجیبه خبرې دا سو زب بیت المقدس فتح کوم دا اوس خبره د منلو ده ورته غپ مذاق مکو عمر ورته وای اصله ورته نه لیکل راک عمر ویل ټیک ده اسیم یو عام لیکل دی جو دربه کما بیت المقدس فتح کو خستانه بیا ټیکس جزیه نه عالم عمر رضی الله تعالی عنہ له اسور کو اغاز ډیر تیز اغه د قافله را لاندې کړ کم زګین کې چې وا د عمر قافله د عمر نو ورکه شوی و وقت تیر کله چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور راغی چې میاشتې شپږ میاشتې محاصره صرف د بیت المقدس شوی ده 30,000 لخر د عمر په دور کې د بیت المقدس محاصره کړل دا ډیر په سخت باندې مسلمانانو اصل کړو چغي والے علماء مور کوي يهودو تزمکی نه بیت المقدس کې دا چا نه منله بیت المقدس ولی فتح شو د مسلمانانو د لاسونو ولی وته راز حکمت چاته معلوم ده دله چغي والدي زمون مسلمانانو مور کوي زمکی يهود رالو د 50 روپو زمکه په 50,000 اغستا اخوشاله دي مسلمانان د بیت المقدس زمون خو زمکه ډیره په غبور روانه ده او من خو وګټلې دي پیسې دي مسلمانانو چغي والی مخرسوي بعضی زیاده خرسینو مکه مکرمه ده کتا سره ټول امریکا څوک درکې یو مسلمان دی ته تیار نه دی چې زمکه مکرمینا صرف یو لوس دی امریکانی ته ورکم ځکه بعضی شی د ایمان د غیرت سره تعلق ساتي خو د بیت المقدس کې د روپۍ دومره خوږه شو څنګه چې عیسی علی السلام ته شیطان ویلو امت محمدیه تبع روپۍ داسې خیسته کم چې پاسی ام روپۍ چې سملی ام روپۍ چې کینی ام روپۍ چې خان دی ام روپۍ چې جاړي ام روپۍ دا بیت المقدس د سینه پاتې شوی چې په مسلمانانو کې غیرت نشته اصل راز خو تاسو کتل نه دی زه به تاسو ته دې باندې خبر وکم د عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر ما کاو سلطان عبدالحمید د خلافت عثمانیه اخیرنه بادشاہ دی ډیر غیرتی سړی د مذهبي ازادۍ خلاف هغه په خپل بادشاہي کې اخبار باندې کړ خو بعضی خلک خپل بچي ولېګل یورپ ته د تعلیم د پاره چې تعلیم په یورپ کې دی د دې سلطان عبدالحمید ډیر خلاف خو چا ورسنه منله هغه سلطنت عثمانیه چې په یینو لیکل شوی جوړ شوی تاریخ جوړ شوی وو خلکو خزي ور کړی وي یینه خزو توي کړی وي هغه سلطنت زمنګ نه ولې لاړ موږ د غیرونه متاثر شو نن زډیر په افسوس سویم زمنګ مسلمانان یو خبره کوي و انسانیت په امریکا کې دی افسوس خبره ده انسان ته پیژنې ادنا مسلمان چې صرف کلمې ویلي د خپل خاورې ته تمام امریکا نه رسي خو موږ خپل اصلیت موږ خپل مقام نه دی معلوم چې موږ څوک مسلمان څوک دی اسلام څوک دی موږ خپل مقام چرته معلوم دی نه دی بهرحال ما ذکر دا کاو چې بیت المقدس عمر چې کله فتح کو راغی اغزګین ته ودرېدو
هغه ځګین کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی. سوچ کې دی چې سوخ کې خودل ته زما سره واقعیا راغلی وډاره واله. یو بوډا سړی را روان دی. عمر رضی الله تعالی عنہ جو ورته څنګه وکاتو نو ذهن کې ټول واقعیا رااله چې دا سړی او چې د ماته دعوت را کړو د زمانه لیکل اغستی د زګین کې زما سره ملاو شو چې عمر ته بیت المقدس پاتہ کی. هغه وخت کې عمر مسلمان نو دا د اسلام د وخت ټیم دی. کوم وخت کې مسلمان او خلیفہ او په کوم وخت کې بیت المقدس پاتہ کو. عمر رضی الله تعالی عنہ را پاسې دا سړی ورته وی عمر ورته حازم عمر ما ته وعده دی یاد ده ما چې تداوت کړه او زما وعده ته یاد ده. عمر ورته یاد ده. خا عمر څه خیال دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ټیک ده اوس دلته یو دوه کې ایران دی او طرف ته خو جیز ټیکس دی او د اسلام په جامه کې دی. اسلام حکم خو عمر نه ماته. عمر خو عمر بل طرف ته وعده کړی و ویزه ټیکدار درته معاف دي. لیکن یو خبر راته که تا ته څنګه پته ولګېده چې عمر به بیت المقدس فتح کوي. عمر به بیت المقدس فتح کوي تا ته څنګه پته ولګېده. او ورته وی عمر دا ټولې خبرې زمونږ په تورات انجیل کې موجودې وي. دا ټولې خبرې زمونږ تورات انجیل کې مخکې نه موجودې وي. او ورته ویل عمره لاس راکا په لاس کې خو اسلام قبول کو چې کله اسلام قبول کو اوس په هغه جزیه او ټیکس د سره نو جزیه او ټیکس خوالی چې کله اسلام نه قبلی. ما عرض دا کاو اسلام په دنیا کې واحد مذهب دی. کم سړی چې وای چې اسلام کې انسانیت نشته یعنی مسلمان دلته نشته کنه منګې من پښتونخوا کې نشته نو حقیقت خو بس په ګوته نه پټېږي. الشمس شمس وإن لم يره الضرير والعسل عسل وإن لم يذقه فم المرير. نور دی اگر که لون ته نه ښکاري خو نور دی. شاد دی اگر که د چا د خولې خوند خراب دی او هغه ته مزه نه محسوسیږي ذایقې پته ورته نه لګي. اسلام دی. تا به کتلی نه تا به مطالعه کړی نه. غلطي ستا ده. زنانه اعتراض ولی په اسلام وکړو. د اسلام نه وړاندې د زنانه څه حیثیت و. تاسو هندو مذهب وګورئ. په هندو مذهب کې چې کله زنانه سړی وفات بشو د زنانه نه وړاندې خاون به وفات شو ښځه به ورسره په دې لرګو د پاسه کېنوله سوځوله به وجه وي دا منحوسه ده. که دې ښځې به د لرګو باندې سوځېدو ته تیاره نه و ټولې علاقې به ترې براعت کو اعلان به کو نه به ورسره څوک نکاح کوي نه به ورسره څوک تعلق ساتي نه لین دین نه رشته داري نه به ورسره سلام کلام کوي بس قصه ختم. چین تاسو چې کوم ته ډیر زیات د انسانیت په نظر ګورئ دی وای په زنانه کې روح نیم دی. پورا روح په دې کې نه پورا انسان نه مني. زنانه اوس اعتراض وکړو موږ به پرتګو باسو کنیو باسو نو بیا په موږ باندې علما سختی کوي. کاش کې چې دا انکاران زما سکینی ما خو چیلنج ورکړي تیار نه دي. کاش کې چې کینی زتا ته حقیقت بخیمه. یهود استاد کومه معامله کوله چې کله به په ماهواري بیماری کې شو زنانه یو کمرې ته به واچیله لکه د سپی به ورته ډوډۍ وراچیله. دا د محمد احسانات ومنئ. شپه ورځ درود وایي چې محمد تاسو ته کم مقام درکړ دی. د سپی په شان به ډوډۍ وراچیله. نصارا ورسره که د خري ظلم کاو بار به پی بیا من بارو جما به ورسره کول هر څه به ورسره کول. و قسم نکاح د اسلام نه وړاندې وه. لس سړو به د یوې زنانه سره زنا وکړه او بیا به د دغې نه بچی پیدا شو چې په کم سړي به لاس کېښود هغه له بیا بچی ورکاو. لس سړو به ورسره دا کار کو. یو زنانه وه د هغې به لور پیدا شوه هغه به منحوسه په معاشره کې ګڼلی شوه. دا خو اسلام تاسو ته زنانه ویلې. نن غیرو نن هم یورپي دنیا زنانه ته حق نه ورکوي خو دې یری نه رانیول دي دې یری نه ازادي ورکړله. اچھا من اوس نوم یې دی
طلبه طالبات کلی نصیحت واقعات د یو کتابو پاغه کې دا حقیقت را نقل کړو چې د فرانس یو افسر وفات کېدو اب خپل دا ور کې دا خبره ولی کله چې مسلمانانو وګټل او منګو بیلله وجه دا ده مسلمانانو زنانه په کور کې باندې کېنولي موږ زنانه بهر تر راوېستي د هغه ازادۍ مطلب ویلدار اوته چې زمونږ زنانه زمونږ خاوندان شو موږ یې ښځې شو دا د یورپ افسر په خپل اخري وخت کې دا د مرګ په ټیم کې دا خبره لیکلې وه وزرا خبره کوم زما ذاتی رای دا 99% زنانه اپ کورونو کې ناشتي دي 1% ځان لغل کړ ولې ته معاشره د براءت اعلان نه کوي کوي نه کو اسلام ختميږي د اسلام بوډافه ده نشي کنټرول کولی والله که کنټرول کې بیا به ملکم جاړي بیا بار سړیم جاړي بیا به خلک علماء تم په خپل سملی اولنې شي چې د غټه فتنه د امت په مابین کې د زنانه فتنه ده تاسو به خیال کړئ زمونږ د احناف د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه فتوا د عمر رضی الله تعالی عنہ د رای مطابق وا عمر سوي زنانه د مساجدونو منع کړی وي عمر غیرتی امام په دې بس د عمر واقعیا پیش کړه عمر غیرتی د پیغمبر بیبي و روانه او کافرو په لارو کې کاته او بل ته اشاره کولی وي د دې خاوند چې د پیغمبري داوی کړل سترګو کې یو بل ته دا خبري کولی منافقینو عمر په جلال کې راغی عمر خو جلالی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل زمو د الله پیغمبر ته چې تخپل بیبيانی مو باسره کورنه الله د عمر نه وړاندې د عمر د تلونه مخکې په قران کې آیات را نازل کو چې پیغمبره خپل بیبيانو ته وایا چې په کور کې کینې په جلباب پرده کې ګرځي پردي حکم وا په پرده کې نه و یعنی دا برقې نه و الله دا حکم را نازل کو عمر بیا دا فیصله وکړه چې زنانه د مساجد ته ناراض او دا د رسول الله بیبیم دا فیصله کړی و ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها چې رسول الله ژوندې به زنانه به مساجد نه منع کړی وي خو عمر په خپل دور کې بیا زنانه ته مساجد ته به ناراضي امدا په دې امت کې د تمام ائمه رائے داوا چې زنانه د مساجد ته ناراضي یو امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی هغه دا فتوا ورکړه چې زنانه د مسجد ته راضي لیکن خوشبو بم نه لګي ډیر سخت اصول چې پاغي اصول باندې نن سبا زنانه پکور کې نه ګرځي نو مسجد ته پاغي اصول کې سلاش ازوانو خوې چرته تاسو خیال کړئ دا جوړه واغست واده کې بیا بل واده بس یو 15 ورځې بعد وای مال جوړه خاون ورته وای ابل ورځ می چې له جوړه کړی و دا ورته سوی اخو خلکو لیدلی و ازه پکې اورای ور کوم زه ورته هم د طرف لیدل وسی پاستر واغوند را بل طرف نه دی لیدل زنانه په اصول مسجد ته نزي د کې علت څه دی یره د فتنې ده کنو مسجد چې د فتنې نه پاک زید الت زنانو ته تلو اجازت نشته شو تا ډرامو تا او دا غلطی ستاره خاونده خبکیږي بنو ایمانی غیرت وته د زلون مړ شوی کزله نه مړ نو اسیم یو انسان نشي برداشت کوله چې یو زنانه سره غلاس ولګي غیرت دا د انساني طبیعت دا خو چې کله انساني طبیعت مړ شي انساني طبیعت مرګ دی د ظلم مرګ نو بیاغه هر قسم لوب ته تیاری اویا په خپل مور او خور مسرانه کې الله دې معافي وکړي انساني طبیعت او عقلیت د دې سمړ کی ما دا ذکر کاو چې عمر ولی زنانه منع کړي او زمون فتوا ولی دا د امام شافعي فتوا ولی دا چې زنانه د مساجد ته نزي د امام مالک فتوا ولی دا د امام ابو حنیفه فتوا ولی دا چې مسجد ته د زنانه نزي د فتنې یره ده نو چې فتنه په مسجد کې ده نو په مارکیټ کې نه ده د دیوا سعودي والا یو وکټوري ابو حسان په نامه او چې مارکیټ نه د الله بنده منګي چې مسجد نه منع کو خو د مارکیټ نه په طریقه ولا منع کو تاسو کې عقل نشته رسول الله حدیث مبارک کې د مقتدی اجر خول چې منځ په ویش دی د امام اجر نه دی خوله نو د الله سو مقتدیان وایشتو لزرب ورکه دومره د امام دی ادنا ذکر کې اعلی په سمج کې راشي چې منګه د مسجد نه منع کو خو د مارکیټ نه په طریقه اولا منع کو خو ستا عقل نشته
علامه سید احمد پالنپوری په تحفۃ العلمائی شرح سنن ترمذی کې بیا مسأله لیکله. حضرت فرمای په بازار سټیشن کې د زنانو د پاره بیر مسجد تعمیر کړي شي. وجه دا ده چې زنانه په سټیشن ولاړه د دلته پیتنه زیاته ده او که په سټیشن کې د زنانو مسجد التر پیتنی یرا کم ده. الانکه سید احمد پالنپوری کټر حنفی دی. سید احمد پالنپوری محدث دارالعلوم دیوبند هغه دا فتوا ورکړه. ولی دا فتوا ورکړه سټیشن کې د فتنی یره زیاته ده، که سټیشن څخه خواته مسجد د فتنی یره کمه ده. سټیشن کې دا ولاړې منظم ته قضا کیږي، خاون به تللی مسجد تر فتنی یره ده. نو که په سټیشن کې یو مسجد د سړو یو د زنانه وي نو د سړو مسجد ته خاون نه وځي، خپل بیبي ور زنانه مسجد ته نه باسي، فتنه به ختم شي. الحمدلله علماء دیوبند په هر زمانہ کې په هر دور کې د فتنې مخې ته ولاړ دي. واجب دا منه چې علماء کړل د فتنې رواج نه کړل. اپاغه اصول باندې خطر کړی په مسجد کې نه مني. چلو خبره زنه ذکر کوم، ما خبره دی پوری ذکر کوله چې اسلام از د بیسٹ ریلیجن اف د ورلد. د دنیا له ټولو نه خوبصورت دین اسلام دی، لیکن تا مطالعه کړی نه دی. جی ها، ته 25 سیمسټر کې خو تعالی محمد مصطفی اصل سیرت نه دی مطالعه کړی. تا خو د حلیمی بی بی واقع یاد کړل، تا خو د بیت الله د جوړول واقع یاد کړل، هجرت مدینه واقع دی یاد کړل، تا خو وفات رسول واقع یاد کړل، لیکن تا اصل حقیقت د اسلام نه دی کتل. که اصل علتونه تا ته معلوم شي ان شاء الله بیا به اعتراض نه کې. نو اسلام بس ان الدین عند الله الاسلام. قرآن مجید د دې آیات مقصود هم دار چې دین صرف د الله جل جلاله پنځ الاسلام، اسلام د قابل قبول